دوی یره کوله فرعون او حامان او د هغوی لښکرو چې د کوم شي نه یره کوله نو موږ ورته هغه ښودل هغه څه شی و د هغې وضاحت پرون درس کې شوی و چې فرعون خو یا خوب لیدلی دی چې د بیت المقدس نه اور راوچت شو دا راغی او مصر ته راننوت او د قبطیانو کورونه یې وسېزل د هغې تعبیر ورته دا میلاو شو چې اصل کې په دې بنو اسرائیلو کې به یو هلک را پیدا کېږي او دا به راځي او په مصر باندې به دا غلبه حاصلوي او ستا نه به دا قوت اخلي د ځمکې اختیارات دا به ستا نه ځي او دا به دا ماشوم اخلي او اصل کې دا بنو اسرائیل دي د دې خبرې نه فرعون هم یېرېدو حامان د وزیر دی په وزیرانو کې حامان د یو وزیر دی په وزیرانو کې او دا د ډېر نږدې دی په دې بنیاد باندې الله رب العالمین د خصوصي تذکره وکړله چې نن سبا دته موږ وزیر اعظم ویلی شو چې دا دغه وزیر اعظم دی مشر دی نو دوی چې د کوم څه نه یېره کولو نو هغه ورته الله تعالی وښودل ویل زه د دا خیم هغه دا و چې موسی علیه السلام الله راوستو دغه هلک او د مصر حکومت الله تعالی دله ورکو او د هغه په لاس باندې الله رب العالمین بنو اسرائیل دغه غلامۍ نه وویستل او د هغوی په لاس باندې الله رب العالمین فرعون او دغه لښکرې ختمې کړلې او تباهي کړلې ونوریه فرعون و حامان او موږ چې وښایو فرعون ته او حامان ته د دې حامان په باره کې مستشرقین دا هغه خلک دی دا نن سبا ډېره لویه فتنه ورته ویلې کېږي فتنه استشراق تفهیم القرآن کې مولانا مرحوم دا خبره لیکلې ده چې مستشرقین په دې آیت باندې اعتراض کوي مستشرقین هغه خلک دی بنیادي طور باندې چې دا دی په خپله باندې غیر مسلم یا یهود دي یا عیسایان دي خو دي غیر دینه خلک او هغوی د قرآن او د حدیث او د اسلامي تاریخ او د سیرت او د فقه او د تفسیر علم په دې بنیاد باندې حاصل کړی دی چې واپس په دې قرآن باندې او په دې حدیث باندې او په سیرت باندې او په فقه باندې او د اسلام په تاریخ باندې اعتراضونه وکړي او دا ډېر لویه فتنه ده او په دنیا کې موجود ده او هغوی داسې یو لحظه د خپل لاس نه پرېږدي چې هغه په اسلام باندې اعتراض ونه کړي نو هغوی یو اعتراض کړی دی او اعتراض دا دی او دغه اعتراض جواب مولانا صاحب کړی دی هغه اعتراض دا دی چې قرآن کې راځي چې حامان دا د فرعون سره نږدې کس دی او دا د فرعون وزیر دی وزیر اعظم دی حالن کې هغوی وایي چې په تاریخ کې دا دی چې دا حامان دا په اصل کې دا د ایران او دا د حضرت عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې په دغه زمانه کې راغلی دی قبل مسیح په دې علاقه باندې معلومیږي دا چې کوم شخصیت وروسته راغلی دی نو د هغه تذکره په قرآن کې څنګه د موسی علیه السلام په عهد کې او د موسی علیه السلام په زمانه کې شوې ده دا حامان خو ډېر وروسته راغلی دی قرآن مجید کې راغلی دی چې موږ فرعون ته او حامان ته داسې وښایو چې تاسو د کوم څه نه یېره کوله نو زه به هغه تاسو ته ښیم او دا هلک را پیدا کومه مطلب یې دا دی چې دا واقعه یعنی دا منګړته واقعه ده او د دې هېڅ حیثیت نشته دی او ثبوت یې نشته دی او داسې دروغ دی علیاذ بالله مولانا صاحب د هغې جواب کړی دی چې دا د استشراق والا او د مستشرقینو دا اعتراض بالکل بې ځای اعتراض دی بې ځای په دې بنیاد باندې دی چې د دوی سره کوم انساني تاریخ دی چې د هغې تاریخ نه دا خبره ثابته کړي چې د فرعون په زمانه کې حامان نه و بالکل دا عین ممکن ده چې د حامان په نوم باندې د فرعون په زمانه کې هم سړی دی او د حامان په نوم باندې بیا د عیسی علیه السلام په زمانه کې هم سړی دی او د حامان په نوم باندې د عیسی علیه السلام نه مخکې یو سړی پیدا شوی دی او په دې زمانه کې هم حامان نوم سړی ځان له ښودلی شي داسې ډېر زیات نومونه دي چې هغه په یو کلي کې د یو نوم د 2 کسانو 3 کسانو وي په یو سکول کې او په یو مدرسه کې یو نوم دا د 10 کسانو 15 کسانو دا عبدالله نوم څومره مشهور نوم دی عبدالرحمن نوم مشهور دی محمد نوم مشهور دی احمد نوم مشهور دی په دې بنیاد باندې د مستشرقینو دا اعتراض بې ځای دی چې هغوی دا وایي چې دا شخصیت خو وروسته راپیدا شوی دی قرآن مجید په باره کې خو زموږ دا عقیده ده چې دا 100% رښتیا وایي دا 100% صداقت دی او تصدیق دی